اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې طالبانو حکومت جوړ شو خو یورپ ممالکونه ترې ټول ډېر زیات هغو ته خفه دي ځکه چې هغو خو څه مسله وه، خو دې طرف ته زمونږ دا ګاونډیان ملکونه ټول چاینا، قازقستان، ازبکستان دا ټول ته زیات خفه دي. پاکستان هم ترې اوس پاکستان خبره هم نه مني، نو هغه هم ترې ډېر زیات خفه دی. او لکه چې مسله راغله د اسامه بن لادن، نو امریکا د سعودي انټلیجنس افیسر راغی او ملا عمر ته خبره وکړه چې یاره دا اسامه زمونږ د ملک کس دی او راکه موږ له دا موږ بوځو. هغې ته ملا عمر اول رضا شو، بیا ورته بیا وروسته څه ټایم پس هفته نیمه پس دوه هفتې تقریبا په هغې کې تېرې شوې، بیا چې کله بل وفد لاړو نو بیا انکاري شو. پای باندې هغه د هغې ټایم خبرې وې چې ولې انکاري شوی او د هغې د اوسه پورې پته ونه لګېده. او اوله کې ورته ولې رضا شوی و؟ ځکه چې د سعودي کسو چې ورکلی به وې، که سعودي امریکې له ورکولی او که هر چا له ورکولی، د هغې څه کار و؟ د سعودي باشنده و چې هر چېرته تللی. یو خو هغه وه ډېره زیاته هغه جګړه سټارټ شوه اوس را روانه ده. بیا څه ټایم کې اوس چاینا په دې څه ټایم کې په چاینا کې څه کسان راپاڅېده، هلته دماکې وشوې، دغه لږه مسله په چاینا په دې مسلمانانو په دې صوبه کې لږه مسله شروع شوه. چاینا افغانستان طرف ته چې کومه نږدې علاقه ده، اوس چاینا دې په دې خبره ده چې بهي دغلته چې کوم کسان زما د راوښتي دي کمانډران دي دا به وژني. نو هله به په هغې کې چاینا پاکستان ته هم و چې ته به ورسه دغه نه کې ټول ملکونو د ګیر کړي، هلته یې رشیا هم ګیر کړی، ایران هم ګیر کړی چې یاره زموږ خبره نه مني دا نو. او طالبان اوس په هغې کې هم دغه کوي، دا کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي، ټول هغې کسانو ته څه وایي نه. پکار دی زموږ د طالبانو حکومت ته دا دغه دی چې د چاینا باشندګان دي چې ورکه چاینا ورسره څه کوي هغه دې کوي، د دې سره چا څه کار دی؟ په چاینا کې د دنیا مسلمانان دي، د هغو د هغه ځای نشنلي ورسره هغلته پیدا شوي دي. اوس زموږ یو کس ناست او موږ ورته وایو چې یاره دا کس موږ له راکړه، نو په دې باندې زموږ دا شک شبهات دي. نو طالبانو له پکار دا دی چې یاره د ملک لپاره دنیا او خلک زموږ د ملک د پاکستان لپاره دنیا او خلکو قربانیانې ورکړي، که په بارډر دي، که هغه په سکولونو دي، که په یونیورسټیانو دي، که په هر څه دي. نو اوس د چاینا څه کسان دي او د چاینا دي قرباني به ورکوي او بل لرې کوي چې یاره مسله حل شي، چې چاینا راته څه وایي بس هغه خبره ومنئ. ښه د دې نه بعد چې کله ورته بیا پاکستان ورته وایي چې د القاعده په دغه کې ګوتې مه وهئ، په هغې باندې هم طالبان زموږ نه خفه شو چې یاره تاسو د پاکستان د اسټیبلیشمنټ او د پوځ تاسو موږ ته دا خبره ولې کوئ؟ نو القاعده هغه د امریکا پسې ورپسې د هغو خلک دی، د هغو دغه دی، پکار دی چې د دې نه خو تاسو وتی وئ. نو په هغې باندې نن چې ورته دا خبره کوې، اوس ورته بیا وایي چې یاره القاعده تاسو دغلته القاعدې کسان وباسئ د افغانستان ده، چې په هغې باندې هغو بیا خفه کېږي چې افغانستان والا چې یاره تاسو موږ ته دا ولې وایه دا خبره. بس څه زموږ نو دلته خو د اصل کې طالبان خو د دنیا سره ځان به ورسه بوځي که نه، چې یاره دنیا سره موږ که تاسو هم دا خبره کوئ چې موږ د طالبانو سره د دنیا سره تعلقات ښه کوو او ښه هغو چې راته کومه خبره کوي چې هغه بیا تاسو منئ نه. ښه بیا چې موږ چې زموږ دا ګاونډیان ملکونه چې کوم دي، موږ چې راته کومه خبره کوو زموږ هم نه منئ، نو بیا خو به زموږ مجبوري ده چې یاره تاسو ته موږ بارډر هم بندوو، هر څه به بندوو. بیا دا زموږ ډېره غټه مجبوري راځي چې یاره ځکه چې موږ باندې په انټرنیشنل سطح باندې دباوونه راځي، او که موږ څه هم په ځای کېناستو د ایران په شانتې، نو بیا به کوو څه، بیا به په یو ځای ناست یو دلته تباه او برباد به شو ډېر زیات. نو زما زیاتره طالبانو حکومت ته دا دغه دی چې یاره به چې پاکستان، د چاینا، د روس، د قازقستان، ازبکستان، ایران چې دا راته څه وایي دا خبره ومنئ. دا اوس هم په پیدا کې ده، بیا هم په پیدا کې، ځکه چې دو خپلې پیدو ته ګوري. دو دلته ستا سره په ګاونډ کې دي، نو دو ته پیدا تا ته به پیدا چې دو ته پیدا نه وي تا ته به هېڅ پیدا نه وي، چې دو تباه کېږي ته به په سر کې ځي. نو بس دا زما یو څو خبرې وې. والسلام.